اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ډیره موده پس د ایاز غزل د شعر و سخن له طرف نه ستاسو په خدمت آیډیا کې حاضر یم. نن درته د پښتو یو نظم وړاندې کوم. عنوان دی ضمیر. یو شاعر می په وجود کې خاموشي و اختیار کړي. ورځ شپې به تېرېدلې د حالاتو په ستم کې. د قلم نه یریدلو د کاغذ نه یې نفرتو ما ته هم محسوسېدله چې علاج ورله پکار دی. دا عظمت د زمانې دی، سرمایه د مستقبل ده. لا علاج یې ځان ګڼلو، لا علاج یې ځان ګڼلو، هیڅ اثر پرې نه کېدلو. زه مایوسه شوم په خپله، نارسا نارسا ژوند دی. هر نظر کې حقارت دی، هر سړی ماده پرست دی. دکلاوه ده، دکلاوه خودنمایي ده. څه بېرنګه عقیدت دی، د هوس په نوم شفقت دی. نورې ډېرې بیمارۍ دي، ما به سوچ ورته کولو چې شاعر غریب ګرم نه دی. خو د رب کرم ته ګوره، د شاعر د خولې نه چغه شوه لمبه لمبه راپورته. مړې سکروټې په ګډا شوې، لمبې بلې په هوا شوې. د چمن ګلونه سره شول، رڼاګانو په ماحول کې د تیرو قتلونه وکړل. هواګانې معطر شوې، د لیلا په تنکو شونډو خنداګانې د سپرلو شوې. د هوس سوداګرانو د ماحوله تېښته وکړه. د ډاکټر رویه ټیک شوه، د مریض تسلي وشوه. د استاد ګیله شوه ختمه، د شاګرد شرارتونه په تعظیم باندې بدل شو. د عالم قدر پیدا شو، په حاکم او په محکوم کې یو تعلق او جوړ پیدا شو. په غریب او په امیر کې د دولت نشه زایل شوه. د شاعر چغه آخر سوه چې د لوی بدلون باعث شوه. حقیقت کې دا ضمیر و، را بیدار شو په انسان کې چې تر څو پورې ژوندی و، په عروج انسانیت و. د ایاز غزل وینا ده چې ضمیر په هیڅ حالت کې اوده نشي ګنې بیا به شاعر چپ شي. والسلام.